الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعث لإشاعة التوحيد والسنة وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا عائشة ليكن شعارك العلم والقرآن. वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में हामिले क़ुरआन होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में हामिले क़ुरआन होकर, और हम ख्वारो ज़लील हुए तारिकी क़ुरआन होकर। मोहतरमो मुसलमानानो हाजिरीनो औरीदुनको, ताउस्ता मालूम दा इज़ुमुंगा उस्तासो दियोजा केदो सबब औ वजह दलता पदीकली की पटांकवई की दियो मदरसी द इफ्तिताह सिलसिला दा इज़ुमुंगा दे कशर मौलाना शानुमान हाफिज़हुल्लाह वरगा इंतहाई खुलूस और मोहब्बत सरा दखपल जमात द उसूल और द क़वाइद दलान दे दखपल उस्ताज़ानो और द मशरानो को मशवरा
دیو جامعی او دیو مدرسی چغا موسوم دا پا جواہر القرآن والسنہ باندی داغی بنیاد کی خود او داغی دا پار دی سسوال و منت و سچاندی وغیرہ ندی کڑی د خپل کور د مشرانو په مشوره باندې اغزای او هغه رغبه چې د الله وا او الله له ورکړه دا زایب الله تفقو دا زایب الله تمقبول د قران او د حدیث د خدمت د پاره نو رب کائنات د دې د مشرانو پزدونو کې دا خبر واچولا او دا زائد الله د دین د خدمت د پاره خاص شو دا الله تعالی همیشه د دین یو مرکز وګرځي د دې چې نور کم رغبی دي کم جیدادونه دي نو په دې وخت سره پارزي قبضدار دای کی دي خدا دای همیشه ندي دا پات کی دن کی دي دا ختمې دن کی دي بل تا واپس کی دن کی دي صرف دا زائد مدرسې چې ده دا دای د پاره همیشه ځای وګرځیدو حدیث کې راځي یو پیراد اللہ حبیب محمد عربی علیہ السلام یو چیلے علال کو او دکور بی بیانتے ہوئی چیزر آزم سکار پسیزم او داتا سو تقسیم کئی کله چې نبی علیہ السلام واپس د خپل کار نراغه او تاسو وکړو چې ما کم چیلې اعلان کړو تاسو دغه غوها تقسیم کړی دا او کنه د جواب ورته ملاو شو چې ټول چیلې ختم شو صرف دا یو ولې د چیلې په کور کې پاتې ده نبی علیہ السلام فرمایل کم چې تاسو د الله په نوم باندې غریبانو لورک نو آغاشت شو او کم چې په خپل کور کې پاتې دي نو دا نشته غرض د خبرې دا چې کم سیز بندا د الله په نوم باندې کی او باغی کې اخلاص وي باغی کی د الله رضا وی نو هغه انسان د پاره یو دایمي د اجر او د ثواب باعث جوړيږي نو موږ او تاسو په دې خوشحالۍ کې راجم شویو چې زموږ د کشر ځانو کړولو ډېر په لږ وخت کې هغه بدز مونږ راغلو د ځای کې د مدرسې د اړې افتتاح او الحمدلله جزو سرالم موقتل زما یقین راته چې دا بلډینګ دی جوړ کو کدا دغه شان دی په دې ځای باندې کې خودل شوی دی نو څنګه چې الله دا مدرسه او دا جامعه پدې تعمیر سره آباد کړي دا او د دې آبادی لا روانه ده ولاړه نه ده نو دربنا سوال او دعا ده چې الله دا مدرسه په تعلیم او په تربیت باندې هم آباد کړي ما چې کوم آیات مبارکه په دوران د خطبه کې ولستو
دې کې او ناشنا او قیمتي خبره ده او هغه دا چې په دې آیات کریمه کې رب کائنات او مؤمنانو مسلمانانو باندې زبادره کوي او الله فرمایي چې زما د خپل ذات باندې قسم وي چې ما په مؤمنانو مسلمانانو باندې یو لوی احسان وکړ او هغه احسان دا دی چې ما بدای کې د دې د جنس نه یو پیغمبر یو رسول راولېږه نو پدی آیاتی کریمه کې رب کائنات په مؤمنانو باندې زبادنه کوي احسان کی جتلاوي او حالانکه دا خبره دا حدیثونه ثابته ده چې تو چا سره احسانو کې چا سره نیکیو کې نو په باندې زبادما د احسان د زبادلونه په حدیثو کې من راغلی ده او من ذکر راغلی ده چې د الله حبیب خود خپل ځان نه خبرې نه کوي الله ورته ویلي ځکه قران کریم چې کله د محمد عربي علیه السلام صفات ذکر کوي نو قران فرمایي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر د خپل خواهش نه خبر نه کوي پیغمبر چې د دې کارونو کې کوم خبره د خلین راوباسي نو دا د الله تعالی طرف نه یو امر وی یو وحی وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې درې کسان داسې دي چې هغه به جنت ته نځي هغه سره الله تعالی د رحمت او د مهرباني خبرې نه کوي دا هغه تزکیه الله تعالی نه کوي او دا هغه د پاره دردناک عذاب دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه درې کسان چې دي یو منان دي یو مدمنو خمرین دے او بالعاقل لوالدے آغا بندہ و جنت دنزی چاہا احسان جتلاوی احسان بخلق باندز بادی چا سر نیکیو کی چا سر خیگڑو کی چا سر سخکارو کی او بیا داغی ویناگانے کئی آغا تمنان وی زبادنه کون کې الله تعالی په جنت باندې بنکړه دے دے په جنت تنزي دویم هغه بندا مدمنو خمرین چې همیشه شراب سکون کې وي ځکه شراب محرمات دي او چې کوم بندا د محرماتو ارتکاب کوي او د الله تعالی حرام کړدا اشیاء چې دي داغه د حلت قائل وي نو دې مسلمان نشي پاتې کېدی نو دې جنتی نه دی او دریم چې د مور او پلار نافرمان وي مور او پلار سره بد اخلاقی کوي نو دې به جنت ته نځي نو د حدیث نه دا خبره ثابت شوه چې منان دا جنتی نه دی نو چې جنتی نشو نو دوزخی شو نو احساس بادل په خلق باندې دا په شریعت کې منع شو او دې آیات کریمه کې رب کائنات قسم خور علماء کرام په دې قاعده باندې پوهیږي چې کله صيغه د ماضی وي پاغي باندې قدر په تحقیق داخل شي او پاغي باندې لام د تاکید داخل شي نو تک قضای کې د قسم معنا فائدہ کیږي
نو الله په خپل ذات باندې قسم خوري چې ما په مؤمنانو باندې احسان وکړ الله په احسان کولو باندې قسم خوري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله فرمائي زما دی په خپل ذات باندې قسم وی چې ما په مؤمنانو باندې احسان وکړو زکا چې ما په دې کې یو پیغمبر راولېګ کار د پیغمبر بسوي د پیغمبر ډیوټي چې دا د پیغمبر کار چې دی یتلو علیہم آیاته لولی با بدای باندې د الله آیاتنا یتلو علیہم آیاته تلاوت بکای بدای باندې زما د آیاتونو علماء کرام په دې قاعده پوهیږي چې کله د تلا یتلو تلاوتن په سله کې لفظ د علی راشي نو هغه په معنا د بیان راځي نو د پیغمبر ډیوټي دا ده چې پیغمبر به قرآن لولي دویمه ډیوټي ویزکیهم او پیغمبر با د دې تزکیه کوي د ناکار اخلاقونه د ناکار عملونه او د غلطو عقایدونه او دریم ويعلمهم الكتاب او دیلما تعلیم ورکی د الله د کتاب او سلورم والحکمت او تعلیم ورکی دیتا د سنتو د پیغمبر دا سلور کارونه د پیغمبر دی د قران کریم لوستل دارنګي د مؤمنانو تزکیه د عقاید او د اخلاق او د اعمال او د معاملاتو او د قران کریم تعلیم ورکول د معنی په شکل کې او د نبی علیہ السلام د احادیث او تعلیم ورکول پاغي باندې پوها کول پدې باندې الله تعالی قسم خورلې نو ماوي چې بادل خو مد دي خو الله په خپل پدې باندې قسم خوري نو جواب دار چې د الله نه څوک تاسو کول شي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون د الله نه څوک تاسو نشي کولای چې الله کم کار کوي او د مخلوق نه الله تاسو کوي چې مخلوق کم کارونه کړی دي د الله نه څوک تاسو نشي کولای ولكن الله يفعل ما يريد الله چې څوک واړي نو الله هغه کوي ان ربک فعال لما يريد ستارب کوم کې د هغه سوچ چې الله هو بشي او د ټول قران کریم تاسو مطالعه وکړئ او قران کریم وګورئ نو الله تعالی چې په مؤمنانو باندې زبادنه کوي نو هغه صرف دا چې الله پاغي کې پیغمبر راولېږي او د پیغمبر ډیوټي الله خودنه نو یا ساتي دا کله چې دا ټاکوي چې دا پدې کې د دې مدرسې دا بنیاد چې او زموږ د کشر مولانا شاهنمان حفظه الله را تل چې دا د الله تعالی احسان دی په دې محله او په دې کلی باندې ټول قران کریم کې رب کائنات د بل نعمت احسان په خپل مؤمنانو باندې نه ذکر کړي واحد د قران کریم معلم را لېګل واحد د قران کریم تعلیم ورکول الله تعالی دا احساس بادل دی په مؤمنانو باندې نو پدا سلسله کې په دې کړي باندې په دې محله باندې هم دا الله یو احسان شو چې الله یو معلم دی کړي لورک الله تعالی د قران کریم معلم دی کړي لورک او الله تعالی یو درسګاه دی کړي لورک
زمون په دې ټانګوي کلی کې ډېر مشرانو تنظیمي دار زما استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب زما د سکول استاد دی د ډېر مدیر اسې دی په دې کلی کې کار کو امو چې کله دای سره په نهم تو دی یو خبره کړې و او داسې څو خبره وکړه چې زه ته حیران شو 1996 ختم شو 97 شروع کېدو نو استاد محترم داسې خبره وکړه په غب کې خدا سي سنجیده اونته وکړه وی ګورونه مو وی په 1996 کې ودو شو په 1997 کې را پاسې هغه تاریخ د شپې بدل شو ان مایدا هم لکه پوره یو کال خوب استاد محترم خدا سے خبره کوله چې بس بیګا تاریخ بدل شو 99 کال شو نو دا خبره زمار د یاد ده مو سره خپل مزامین نو په دې کلی کې ډېر مشران لګیاو ګورځي ورور دي او خصوصا زموږ مشرور جګړه خیابای د ډېر مودې داسې لګیاو درسونه به کول علما به راوستل زغپل راغلم ټاکوي کې ما 3 کال درس کړی هفتواری براتلم پروژه کې بیا مستقل درسو د دې یو مینا و د دې یو شوق چې دا ټانکوي د توحید او سنت یو مرکز جوړ شي زمونږه د توفیل بای دی والد محترم چې د دې مسلې یو انتهایی مین بندو یو بیرما د قران کریم درس کو اپم لګیدل نو ما سره بدا صفا کې غي ناس نو ما د سورته بقره د دې آیات ترجمه وکړه چې ان الذين كفروا سواء عليهم هغه کسان چې کافران دي په دې باندې برابر نو چې آی ما به تکرار کول تو فعل وارث چې داغو ان الذين كفروا یقینا هغه کافران مشرکان بدعتيان او خبره چې کوم دې په اپم باندې خورش و ما دا ډېر پونو کو ودا شاګر استاد تیز دی وتا صرف کفرو کې د کافر مانو کلاته کې کافر او مشرک او بدعتي ټول لا کړل نو مایدا خو مشران دا په مسله باندې مین دي نو په دې کړي کې زموږ د مشران لګیاو دی په کې ګریس پیدا شوې دا یو سوچ کو چې دې ځای کې اداره قائم شي هغه د دین یو مرکز جوړ شي نو زما د اکشر چنن استاد مولانا په شکل کې راسته او نو مم ماشاءالله شانومان باچا دی نو دې ډېر وړو کې چې دا انصار او ابزال او شبیر او وقاص دا ټول زموږ شاګردان دي او دې ډېر وړو کې د ذکر کلام شانومان ته چراتلې نو تا باندې مدار باندې ته بالکل لکډیر ورکوټه او دې واسه په صغیره کې راوستو ورکوټه دا هغه ځان دې شروع شو الحمدلله د ډېر په خلوص سره په خپل مهنت او مشقت سره سبقونه وي او دا یقیني دا چې کم بندا کی علمی کمزوري وي استعداد کم وي الله تعالی دغه نه کار اخلي ځکه دغه عجز وي دغه عاجزي وي دغه انکساري وي او چې کم بندل د درې ټکی ورځي تکبر کوي لوی کې غزای شي نو دی وړو کې مو سره تقریبا ما سره یو دورس کال تیر کړی دي او دا ته پته دا چې د ما زوی ویلي دي د ما بچي ویلي دي او الحمدلله زما خپل یو لوی خوشالي ده څنګه مولانا شاه مانوي چې دا زموږ د استادانو مدرسه ده نو یقیني 100% یقیني دا زموږ مدرسه ده دا زموږ مرکز ده مونږ په دې ځای فخر کوو مونږ په دې ځای باندې خوشاله یو چې الله تعالی دا ځای د دین یو مرکز جوړ کړي الحمدلله د دې مشرانو په کوششونو باندې په مهنتونو باندې دلته د مدرسه جواهر القرآن یو بنیاد کې خوده شو او دا درف نو امید دی چې په ډومبي کال باندې دومره طالبان راتل 30 طالبان داخله دا غټه خبره ما چې خپل شروع کول ما سره 2 طالبان راغلو او دوه نمو کار شروع کو الحمدلله اوس یو مرکز جوړ شو دارنګ زموږ په دې کلی کې زموږ یو بل کشر دی او د علم په اعتبار ماشاءالله بهترین عالم دین دی مفتی ولی رب صاحب چې د کالج په دور کې
نو دې ما سکراغه دنیا مو ګټولا نمو تر بنیادی کتابونه شروع کړل هغه ما سره وی نو دې زیات ذهینو نو په یو کال کې غټول کتابونه وې نمو ته دا سکارو کوم ایتلم شروع کا وتا غړي غړي استعداد ته دونی مو ګټولا دې ما مدرسې ته راوستو ماشاءالله ال تو ګوري هغه د چې کوم جمعات ته شیردین باندې کې کوم مدرسه ده نو زمانه سیوا طالبان غسه کوي اللهم زد فزد او دا دواړه ماشاءالله مولانا شاهنمان او مفتی ولی الرب دواړه زمونږ شران دي او دواړه ماشاءالله بهادر دي او پاک دامن دي د دې چې کم دور په مدرسه کې تیر شوی دی هغه ان شاء الله داغدار نه وي هغه د پاک جامع وي ذکر الله تعالی دې په دې پاک ځایونو کې کینول او الله دې خپل دین خدمت اخلي الله دې په دې کې ریاکاری تکبر او لوی نه راولي الله دې د دې په دې کوشش او سعی کې نورم چې کوم مزید ترقی نصیب کړي نو ما وی چې رب کائنات په مؤمنانو باندې احسان باندې او هغه احسان چې هغه دی یو معلم په شکل کې چې الله یو علاقه معلم ورکو استاد ورکو نو دا د هغه علاقه باندې د الله احسان دی په دې مدرسو کې سلور کارونه کیږي او دا سلور کارونه زمونږ ذاتی او ذهنی پیداوار نه دي بلکې دا د الله د طرف نه خپل محبوب پیغمبر ته خونه وا چې نبی علیہ السلام کم سلور کارونه د زندګۍ مقصد نو هغه سلور کارونه زموږ د مدرسو مقصد دی د نبی علیہ السلام کار سو یتلو علیہم آیاته چې خلق تباد الله د کتاب تلاوت کوي یا بیان کوي نو په دې مدرسه کې با دا واړه ماشومان 24 غنټې د الله کتاب وایي او یو ځای کې چې الله کتاب لوستل کېږي د آیات ساتي هغه د برکت نه خالی نه وي دا حدیث خدا سووري چې د قران کریم په یو حرف لوستلو باندې لس نیکي ملاوي نو چې دا ماشومان 24 غنټې په دې ځای کې د الله کتاب لولي ای په څومره سپاره وي څومره تلاوت د قران وکړي او قران کریم تلاوت چې د خیر او د برکت نه ډک دی نو یو بدی ځای کې دی پیغمبري کار چې کوي یتلو علیهم آیاته دویم دل لګي زمونږ د کشر د علوم عالیه داغي پروګرام هم شروع کړی دی چې هم دې ځای کې شروع دی نو دویم ډیوټي د پیغمبر وا ويعلمهم الكتاب چې پیغمبر به تعلیم ورکړي د کتاب نو د معانیو خودنه به په دې ځای کې کېږي ترجمه پڑھاوي دریم دې سره ول حکمت د پیغمبر ډیوټي وا چې سنت به خلکو ته ښيي نو د هغه سنت د خودونو لپاره موږ بنیادی کتابونه خو صرف خو نحو خو معنی خو فلسفه منطق خو نو هغه پیغمبري کار هم په دې ځای کې کیږي او سلورمه ډیوټي د پیغمبر چې هغه یزکیهم تزکیه النفس ده چې دل کې بعد دې ماشومانو دا کړي د عمل د اخلاق او د معاملاتو تزکیه کیږي او دل درجه بیا یو طالب فارغي کې راوړل د معاشري د پاره یو داغي اشرف علي تانوی رحمه الله هغه یو پیر چاته پوسو کو وی حضرت سمجل چې د مدرسونه چې کم خلق فارغي کې انداد امام رازي هم د خلق نوي د امام غزالی رحمه الله هم د خلق مدرسونه نه فارغيږي او بس یہ مدرسونه فارغ شي او جمعات کې ولګي او لوري علماء دې نه جوړيږي نوته او ناشنا خبره وکړه هغه ورته وی ته موږ د امام رازي او د خلق راکا نو ته بیا وګورئ چې د امام رازي نه خسته ورله پیدا نه کوم دا زما کمي وی مال چې مدرسې له معشوم راکې نه یا بشریری انتهایی روان چې سمولې نشي یا به کوم ذهن وي چې ذهن بیکار نه کوي یا به معذور وي یا به سترګو باندې ړوند وي
یا به دنیوي کار کې مفلوج مدرسې له به ورکی نو دک ماشومان چې کلمات راکې زما کردار ته وګوره زب دې ماشومان دومره مهنت وکم چې زبای کې د قران حفاظ پیدا کړم زه د قران قرآن پیدا کړم د قران عالمان د قران پوهان پیدا کړم دا وی زما د مدرسو کردار د دک شان دی مونږ چې کم ذهین ماشوم وي نو هغه ماشوم مدرسې نه ورکو هغه مونږ ورکو دنیوي تعلیم او زوام عجیب خبره دا د الله کتاب دی د الله د پیغمبر خبرې دي نو دې له مونږ خپل بچی نه ورکو خپل بچی مونږ ورکو دنیوي تعلیم لا د دنیوي تعلیم خلاف دی ما په خپل سوال سم کړی دی اے مې ربي مې کړی دا ټول کیسې مې ان ویلې دي او په خپل بچو باندې هم دغه تعلیمونه کوم په سکالرشپ باندې لګېدلې دي خو ما سره مدرسه کې علم کوي دام کوي هغه هم کوي نو بچو د بچو تربیت چې کېر په دې مدرسو کې کیږي دارنګ اشرف علي تانوی رحمه الله هغه وی مونږ په دې مدرسو کې عالمان نه جوړو چې دې مدرسو کې دې نمون عالمان جوړو وی مونږ په دې مدرسو کې انسانان تیارو کم ماشوم چې مونږ سره راځي هغه کې حیوانیت دي هغه کې کمکلتوبي هغه کې ناپوتیاوي نو دې مدرسې ته چې راشي دلته کې دا انسان جوړ شي او دا یقیني ده د مدرسې تعلیم چې وی دغه سیرت او دغه صورت او دغه وضع او دغه کتا او دغه تمدن او دغه ژوندۍ دا د قران او د حدیث موافق او د دې په مقابله کې دا بهر ماحول وګوره بهر خلک وګوره دغه وختو دغه صورت او دغه سیرت او دغه وضع او کتا په کم کیفیت باندې ده چې مدرسې سره تعلق نوي مدرسې سره چې کم دی ربط نوي دغه حالات وګوره ټول د يهوديت په طریقه باندې روان نوي او یا ساتیرونو ذکر کلوام دا مدرسې چې موږ چلو د ثواب په نیت نه چلو ما سره خپل مدرسه ده الحمدلله خکان په شروع ده خدای ثواب په نیت باندې کار نکوم چې مال الله دې ثوابونه راکړي د ثواب د پاره نور کارونه ډیر دي زه د خپل مدرسې خدمت کوم طلباء له تعلیم ورکوم صرف د يهودیت مقابله کوم د يهودیت مقابله کوم چې هغه دیني خوري زبد الله دین خور او زبد مدرسې په ذریعہ باندې د يهودو مقابله کوم تاسو ګورئ نن نو يهود نه پیژنو چې يهود سود یو کم ځای کې ناشته او هغه دومره زیات تبلیغ وکړو دومره بی دیني خورا کړه چې دا د موبایل په ذریعہ چې د نن 20 کال مخکې د دې موبایل تصور نو په دې کیفیت باندې او نن د دنیا لوی په حاشیه کم دا په دې موبایل کې دا او هر یو سړی کس او ناکس نارینه او زنانه او لوی وړو کې په دې ګن کې مبتلا دي دا د په حاشیه لهر پلاس کې دي يهود دنیا په هغه ګډ کې ناس او د هغه ځای نه چې کم دې ما او تا کنټرول کړیو او دا ګند زما تعالی سره رسول چې په دې کې سدي هغه د وینا دي او کم طرف ته شعر روان دي حتی دومره خبره شوا چې زمونږ د ګناه تمیز ختم شو حدیث کې راځي دا حدیث له پور واورې ډېر د درد حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایلی دي کله چې او بندا دروازې بند کی او دې ځان ته پردې راکاږي او دې بالکل په خلوت کې شي انفراد کې شي یوازې شي او دې په ګناه کې شروع واچي نو رب کائنات درې आवाज ورکړي وای او بندا وای دا دروازه بند کړه پرده دې راخ کړه یوازې شوي په خلوت کې شوي په انفراد کې شوي او تا په ګناه کې شروع واچول نو ولې تا د ټول مخلوق نه کمزور بے وسع عاجزه بے کس ښکارېږم چې د خلکو نه ځان پټ کو زمانه پټې دې نه شو زما مخامخ ګناه کې دا سیده وکنه ده یا ساته چې تارا موبایل کولاو کو پدې کې د ګناه یو شی کولاو کو او د خلکو نه پټ کړل نو دا د الله نه پټې دې شي د الله کبر درته لګېدلې دي
تا خود خلکو د خپل کیمرا او خپل سکرین پړکو خو یا ساتره سکرین چې دی دا د پهاشه سکرین چې په لاس کې نیولې دی نو تا ته پاس الله کیمرې لګېدلې دي او دا یا ساته چې الله دیکھ رہا ہے دا خبره په ذهن کې واچو چې الله دیکھ رہا ہے وای ما الله ویني چې دا خبره په ذهن کې وی چې الله زمانه خبر دی ما الله ویني ما له الله تپوس کوي نو زما مهربان د ګناه والا بنځو دی سورۃ الانفطار کې رب کائنات یو ګیله کوي رب کائنات د انسان له आवाज ور کوي الله فرمای یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم و انسان تا توایم انسان دوی زناور تنوی نور مخلوقات تنوی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم و انسان تا توایم سشیده چتی دوکا کڑے د خپل رب نا چی عزت مند اخیر دا سشیده چتی د خپل رب نا په دوکا کې اچولې الذي خلقك فسواك فعدلك اغه ذاتو چې ستا پیدایش کړې ده ستا د اندامونو تسویه او برابرتیا کړې ده او ستا په اندامونو کې هغه انصاف کړې ده عدل کړې ده سشیده چې الله نه تو په دوکا کې پروت دی نو ماوي چې يهوديت لګیا دی او په دنیا بي ديني خوره او زموږ د مدرسو مقصد دا دی چې موږ په دې مدرسو کې داسې طالبان او داعیان تیار کړو چې هغه د يهوديت مقابله وکړي موږ مدرسې د ثواب لپاره نه چلو چې ما درې څوک مفتي وایي ما درې سوچ کړنه حافظ او قاری وایي او زما دې لوی لقب او ما درې په دې ثوابونه ملاو زما خدا سوچ قطعا نه دی چې زما مدرسه کې د قران تلاوت کوم ما ته ثواب ملاويږي کتاب خیر ما ته ثواب ملاويږي د ثواب لپاره نور کارونه ډېر دي موږ په دې مقصد باندې د خپل مدرسو چلول کو دې له ژوندۍ وقف کړي دا چې موږ په دې کې د قران او د حدیث د آیات تیار کو او د دې يهودیت مقابله وکړو یا ساتي دا غره مقابله ده ان الشیطان لكم عدو شیطان ستاسو دشمن دی الله و شیطان په دشمنی باندې ونیسي انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شیطان خو خپل ډله راولي چې ځان له جهنم نه ملګری دی زما مهربان د دې مدرسو مقصد دا دی چې موږ په دې باندې د بيدینه مقابله وکړو خو افسوس چې موږ مدرسو له بچی نه ورکو ابره دو طالبان مدرسې ترال د باجوړنا ویمم به سکول او ما زه سکول ترتیب نه چلوم او بهر ارستار کور ما ټلیفون کو دی پاینر سکول تر ما واره پکې دی ما دا دوه کسان درلېګم ما دې داخله ورکړه هغه ما ته چا چوي وی چا چو بالکل ځای را سکه نشته وی کمرې مکمل ډکې دیو د یو کس ځای پکې الحمدلله چې ځای چې ما دې بل دپاره شي بیا موتوی دا چې کمزای چې مدرسو تراولې گئی ډوډۍ ورکو ما سبق وته خم ځای ولو ورکو معمول راولې نمو مولیان طالب ته خوشحالي چې طالب داخله راشي نو ډایرکټ کو داخله کړي تاسو تیم نه او دا سوچوم نه کو چې به اوسېږي کم ځای دی بخوري کم ځای کو طالب راغی نه مونږه واخلو او اسکولو کې څه ځای نشته سره ده چې دا منډایان دي دا د فحاشۍ د بهایي مرکزونه دي قسم بالله کنه سبا په دې سکولونو کې او خاص کر داغه چمبر ایجوکیشن دی کدی کی تعلیم ټول په دې کې بهایاتوب چې کندراغه کیږي او دا چې سکولونه زموږ په دې ثوابای کېشته نمونه نه اخلم کلیاري کوم شرمې کنده چې نو مواله زما وې راګم دا چې سکولونه په دې کېشته چې ته پیمه زنانه لره شي او هغه د پردي په حالت کې وای پرده لري کا کلاس ته بځي اول ته مخلوط کسان ناس سره کوي نه او پرده باندې پکې او لپټه چې په سره سر باندې سرتور لپټه باندې داسي دا پرونی واقع او ماته چې کنده خاص یو پر شاګرد وی خور می ټیسټ ورکړ سکول کې پاس وا چې لړا ټیچینګ لسان هغه مکمل پردو کوي دا څنګه وی زم کلاس ته کړه ته په دې حالت کې کلاس ته وی سبا کو
وینا دا لري کنه نو پټه باندې راشي او چیل باندې اسلام علیکم دا تعلیم ورکړي اخیر دا کم ځای کې دي پښتو شو حیا شو غیرت شو ایمان شو ولې زموږ دا جنکه ولکان په داسې ادارو کې سبقونه وایي زه په دې مدرسه کې دوره ماشوم جنې نه پرېږدم دا خپل ځای ته سبق وایي ورونو موږ داسې ذهني مفلوج کړو چې زموږ نه حیا او غیرت وباس حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چې د کمې زنانا په خپل کور دننه سر تور شو ویختې ښکاره شو وایي د هغې کور نه د رحمت فرشتې وځي چې زنانه د کور دننه وي او د سر ویختې ښکاره شو لوبډې د سر نه ښکته پرېوته په هغه کور کې د رحمت فرشتې نه پاتې کېږي نو تاسو وګورئ وروڼو دې بازارونو ته وګورئ دې سکولونو ته وګورئ دې سیلونو ته وګورئ دې بینکونو ته وګورئ دې لارو کوڅو ته وګورئ څومره فحاشي ده دا شی مونږ دردوي او دا شی مونږ خفه کوي مونږ چې مونږ د خپلو ماشومان تربیت وکړو چې زمونږ د زنانو حیا برقراره پاتې شي زمونږ دا نوې نسل چې دی نیو جنریشن چې دی دا ماشومان چې دي د دوی صحیح تربیت وشي دا د مدرسو کردار دی یو طرف ته وګوره زمونږ په مدرسو کې چې کم نادار او غریب طالبانان دي هغه موږ څخه راځي هغه له موږ ټوله ذمہواري اخیستې ده ما په خپله مدرسه کې ناظم ته ویلي څومره طلبا راځي کتابونه اخله او پیسې زمان اخله د ټولو طالبانو چې څومره رالل ډېر رالل یا لږ رالل ټول به کتابونه خپل طرف نه واغستل چې دا به دی دا خرچه به نه کوي ډوډۍ ولا ورکو بینډینګ ولا ورکو ټیم ولا ورکو کتابونه ورکو څه دپاره چې په دې معاشره کې ښکلي خلک تېر شي بل طرف ته هغه زور ډېر زیات دی نو د دې مدرسو مقصد دا دی چې دا مدرسې زموږ د معاشرې دپاره ښایسته افراد پیدا کړي زموږ دا دواړه کشران ما نمونه واغستل دا دې ناست دي د دې دواړو په دې ټانکوي کلي کې د دوه مدرسو چې کوم د الحمدلله بنیاد کېښود او ما وی دا دواړه زما بنیادي شاګردان دي بنیادي کشران مې دي او زما دپاره انتهایي د خوشحالۍ خبره ده چې الله په دې کې علمي استعداد پیدا کړ او دوی په دې کلي کې دا کار شروع کړ دا انشاءالله صرف په دې باندې بس نه چې دا ځای جوړ شو دا به انشاءالله بنیادي مرکز هیډ آفیس به وي دا به انشاءالله نوره ترقي وکړي او دې کلي کې چې کوم مشرانو خدمت کولو درسونه پکې کول ځانونه کړهول دا غي هغه درسونو رنگ راړو چې په یو علاقه کې عالم پیدا شي نو هغه عالم چې دی هغه سره بیا د عالم اصلاح سره راځي نو تاسو به ټول دا کوشش کوئ دا مهنت وکوئ دوه قسم خلک مدرسې چلي یو قسم خلک راغی چې هغه چاندي غواړي او بیا چاندي چې کوم دی غیبیږي پته نه لګي زمونږه مقصد چې دی زمون کار چې دی افراد پیدا کولی موږ لبم چاندا را کوي خو موږ تاسو نه په چاندا کې مال نه غواړو چې موږ له مال را کوي موږ له پیسې را کوي که څوک ځان له بدی کې حصہ کوي هغه ځان له خپل پروګرام دی خو موږ له بچی را کوي موږ له بچو چاندا را کوي یو بچي برا کوي چې دل درازي لله فی الله بغت الله کتاب خود لکېږي او ان شاء الله چې کال له نیم تیریږي اگر په قران کریم یو دای جوړيږي نو دا مرسته وکوي دا بدی نه کیږي چې شانومان په ټول منډه په خپل وي ځای ورکو تاریخ تعمیر بیمو کو طالب بم ساتي استادان بم ساتي منډه بم وهي دا ټول ذمہواری د سر باندې ما چوي د سره بتاسو بدی کې مرسته کوي د سره بدی کې مکمل ملګرتیا کوي د کشر دې نوجوان دې جذباتي دې وړو کې دې تاسو به د ټول خبره چې کم دې خیمه خطا کوئی کده کې څه کمزوري وي د دې جذباتي توپ د وجنه د نوجوانۍ د وجنه اب تاسو د سره اګنور کوئی او د مکمل مرسته او ملګرتیا کوئی څنګه حدیث د نبی عليه السلام دې چې یا د قران عالم شه یا د قران کریم متعلم شه یا د قران والو خادم او نوکر شه سلورم مو جوړېږي چې هلاک او تباہ شي په دې دریو درجو کې ځان راولي د علم کو دایره دی وکړه دلته بچو ورکو یا متعلمین جوړيږي او د دې محلي را مشران او کشران دا به
ان شاء الله دلته کې راځي او د دغه چې کوم دې ټیم په ټیم باندې تاسو کوی داسې بنوي چې تاسو یوازې کوي ان شاء الله موږ بدل مشورې ورکو چې په دې ځای کې د زنانو درسونه شروع شي د بالغانو درسونه شروع شي دارنګ د مشرانو تربیت او د غي د پاره سخودنه شروع شي دا ټول پروګرام بدل ان شاء الله چلیږي خو یوازې په باندې بګرانوي دا بس تاسو مرستوي تاسو ملګرتیا وي او دا خبره د خوشحالي ده دا طلبه راغلي دي نو دا د خپل کلی نمائندګان دي نو تاسو به دای سره د روټۍ مرسته کوي دای سره به د اوربو مرسته کوي دای سره به کم از کم په خپل تندي باندې ملاويږي دای چې د دې علاقې نزي خپل علاقې ته کابلګرام ته دیر ته باجوړ ته او دای دا دلته زدکړه کړې وي نو دا به زموږ یو لوی خوشحالي وي چې زموږ په ثوابای کې پټاکوي کې زدکړه کړې ده او دا بدلته ان شاء الله خوريږي دا به لوی صدقه جاریه وي زموږ لپاره دا به موږ تاسو ټول ان شاء الله په دې کې مرسته کوو دیو په دې کې आवाज کوو نه ځکه کوم یو आवाज کو نو دا انسان کله کله به همت پیدا شي حدیث کې راځي نبی عليه السلام په کله کله پریشان شي او نبی عليه السلام وی چې د غره ته خېجما او بس ځان د دې ځان حقد ورزوم چې دا سلسله ختم شي کله کله نبی السلام پریشان شو نو رب کائنات آیات راولېګو فلعلک باخع نفسک الا يكونوا مؤمنین تزان هلاکه د خلک ایمان راړي نو کله کله بنده په همت کې کمزوري راشي دا انتهایی د خوشاله خبره ده انتهایی د محبت خبره ده چې په دې ځای کې د مدرسې دا بنیاد کې خوده شو نو ټول د دې کلی مشران او کشران ان شاء الله د مرسته کوي او دا بس تاسو لپاره لوی صدقه جاریه وي او دا د دې محلې د پاره یو ډېر خوشاله خبره ده چې دې ځای کې د قران کریم درسونه کیږي د احادیث درسونه کیږي او دلته غوازونه او چتیږي ان شاء الله دا محله دا ډېر بارونه کوي دا ډېر آباد وي زموږ مدرسه کته په یو ون کې دا هغه ځای چې کوم ولک جوړ دی کوم خوشحالي ده نو تاسو نشم دې سره امن راځي دې سره خوشحالي راځي ان شاء الله تاسو به مکمل پدې کې भरपूर کوشش کوئ څنګه چې ما وي مدرسو والا چاندي کوي پیسې غواړي او زما په جامه کې ډېر خلک داسې ګرځي چې دغه دین بدنامي الحمدلله موږ خپل اکابرین او خپل مشرانو داسې او مشن راکړه دي داسې او طریقې راکړه ده چې موږ د سوال چتر خودلې موږ د ورک چل خودلې دي او د خودل چل راته خوره دي نو ان شاء الله خپل بچو مستقل تاسو دی اور کوئی چې دا ځای پر ماشومان باندې آباد وي دا واستاو د پاډیا صدقه جاریه وي خصوصي دوا چې دا د برکت او ان شاء الله استاد محترم مفتی صاحب کوي ایرا روان دي ان شاء الله غي برازي استاد محترم مفتی صاحب سراجل صاحب د ډوک چې هغه د ټول مدرسو سرپرست دی په ثوابای کې د څومره مدرسې دي دا د غي د سور لاندې چلیږي زموږ د پالوی سرمایه ده او زه به دا خبره وکم چې مونږ کله مدرسې بنیاد کې دوه غي سکلاړ شو انتهایی زیات خوشحاليږي په دې خبره چې په مونږ باندې د غي سور او د غي شفقت لاس ان شاء الله وي او د غي دعاګانې وي او سغي معمر دي کمزوري دي هغه معمر دي کمزوري دي نو غي لمون ډیر تکلیفونه نه ورکو ان شاء الله دلته بغیر راضي دوا وکي اخري کلمات به وي زما کشر او زما شاګرد مفتی صاحب دی غیر اغلی دي ان شاء الله به سو خبر ده باندې وو کی د خبر باندې اکتفا